سلامونه ملګرو، تازه خبر او ډیر غټ خبر په زندګۍ کې په اول ځل داسې وینم ملګرو چې زما په سوچ کې هم دا نه راتله. هغه یوه خبره ده، وایي یو شعر ده، وایي د بېشعورو د شعور ژبه شروع کړه او ټولو خلکو د منظور ژبه شروع کړه. زه به داسې وایم چې ټولو خلکو د پښتو ژبه شروع کړه ملګرو. مولانا فضل الرحمن صاحب، ځکه چې صاحب حقدار دی، دا پوسټ کې لیکلي دي پښتو ژبه یې لیکلې ده، په پښتو کې خبرې کړي خو ژبه یې هم ورسره پښتو لیکلې او داسې خبرې یې کړې چې هغه د پښتنو اصلي ترجمان یې کړې ده. لاړ شئ د هغه پیج ته او د هغه پیج کې تقریرونه وګورئ. په دې پوسټ کې لیکلي چې د پښتنو وسایل او د بلوچو وسایلو باندې چې کوم دی د هغوی حق دی. د پښتنو چې کوم وسایل دي دا د هغوی ملکیت دی، نه امریکې ته اجازه شته چې راشي او د هغوی په وسایلو قبضه واچوي، نه پوځ شته په اجازه شته چې هغه راشي او په دې په وسایلو باندې قبضه واچوي، نه وفاق حکومت ته دا اجازه شته چې د پښتنو په وسایلو باندې قبضه واچوي. ملګرو، دا رښتینې خبرې موږ د هر چا سپورټ کوو، د هر مشر احترام به کوو چې د پښتون خبره کوي، د قام خبره کوي، د اتفاق او د اتحاد خبره کوي. نو انشاءالله امید ده چې دغه مشران به تل ویاړي، دغه ولس به پې ویاړ کوي، دغه مشران به اسمبلو ته هم لیږي، دغه به کورسو ته هم لیږي چې زما د قام خبره کوي، زما د ولس خبره کوي، زما د دې پښتون قام خبره کوي، د دې خاورې د دې ملت خبره کوي. نو بیا به پښتانه هم داسې مشرانو ته احترام لري، داسې مشرانو ته به قدر او عزت ورکوي، په سر به یې کېنوي. ځکه چې پښتانه تږي دي، تږي د مشرانو خبرو ته تږي دي، د مشرانو رښتینې او حقیقي لار ته تږي دي چې کله به په صحیح لار راشي او د پښتنو خبره به وکړي. نن هغه مولان هم لګیا شو او د پښتنو خبره کوي، نو موږ به فخر هم کوو او ویاړ پې هم کوو. مننه.